نننی سبق چې دی د تیمم په باره کې دی. تیمم چې کله اوبه نه میلاویږي نو بیا به مونږ تیمم وخو. نو چې تیمم وخو نو په تیمم کې څو فرض دي؟ په تیمم کې څو فرض دي؟ نو په تیمم کې 3 فرض دي. په تیمم کې څو فرض دي؟ 3. یو نیت کول او 2 ضربونه. یو نیت کول او 2 ضربونه. خو د دې لږ تفصیل ویم، لکه ګوره کنه 2 ضربونه د یو ضرب د مخ د مسې دپاره، د بل ضرب د لاسونو. نو په دې وجه بعضې خلک چې په تیمم کې 2 فرض دي نو بس یو نیت او 2 ضربونه، نو یعنې هغه 2 ضربونه په یو دغه کې یادوي، په یو فرض کې یادوي. هغه هم ټیک دی، خو زه در سره په تفصیل کې وسخیم. ګوره په تیمم کې چې دی 3 فرض دي: نیت کول او 2 ضربونه، یو ضرب چې دی د مخ د مسې دپاره، او دا دویم ضرب چې دی د لاسونو د مسې دپاره. نو دا 3 فرض شو. اوس د تیمم نیت څنګه دی؟ یعنی د تیمم د نیت به مونږ څنګه کوو؟ نو د تیمم نیت خو خیر کو عربي کې چاله ورته نو هغه عربي کې کتابونو کې روایتو کې راځي، علما هم لیکلي دي، خو خیر کو چاله نه ورځي نو بس پښتو کې داسې زده کوي. د تیمم نیت داسې چې نیت کومه د پاکۍ، چې پاکي شي په ما پورې او نه پاکي شي زما لرې. او دا یاد ساتئ د تیمم په باره کې چې دا غورې باقاعده قرآن آیات دی غورې ښه. نو په دې وجه دا د الله حکمونه دي، دا د پیغمبر طریقې دي. نو څنګه چې په اوبو سره پاکي حاصلېږي نو دغه رنګې په تیمم سره هم چې د پاکي حاصلېږي، چې دا د ستاسو ذهن کې پرته وي. څنګه چې په اوبو، نو د ستاسو ذهن خو به دا مني چې په اوبو سره خو ټیک ته بس یو ځای ګنده دی بس پاک شي نو پاکي حاصله شوه. خو د تیمم سره څنګه پاکي؟ نو بس الله یې حاصلوي. دا د الله حکم دی نو الله یې حاصلوي، مونږ به په دې باندې عمل کوو. نو د تیمم دا 3 فرایض شو. نو دا نیت مې درته ووایي چې نیت کومه د پاکۍ، چې پاکي شي په ما پورې نه پاکي شي زما لرې. دا به نیت وکړي. بیا به داسې کار کې د تیمم طریقه به څنګه د تیمم طریقه دا د ګوره لاسونه به ښکاره کړي. دا لاسونه د ښکاره کړه نو څه د ګوره اول تیمم طریقه دا ده چې نیت به وکړي. اول به څه وکړي؟ نیت. نو نیت کومه د پاکۍ چې پاکي شي په ما پورې نه پاکي شي زما لرې. بیا به داسې یو ځمکې باندې یا داسې یو دیوال شو چې د پاسې پې دوړې داسې لګېدلي، یا داسې څادر وغیره ځمکه وغیره چې صفا غوندې داسې ځمکې دوړې پې، نو بس هغې باندې به داسې لاسونه کېدی. داسې چې لاسونه دې پې کېښودو نو دا لاسونه به د دوړو به په دې ولګي که نه لاسونو باندې. نو بیا به داسې کې ګوره نیت چې وتړي دی نه بعد به بیا داسې کې لاسونه به کېدي په دغه باندې څادر وغیره ځمکې باندې. بیا به داسې کې داسې به وڅنډې، چې داسې وڅنډې که نه. نو ما ویلو که نه چې په تیمم کې 3 فرض نیت او 2 ضربونه، یو ضرب د مخ د مسې دپاره او بل ضرب د لاسونو د مسې دپاره. نو چې داسې کله کېدي نو د نومبې ضرب به د مخ د مسې دپاره شي. داسې به وڅنډې او داسې به کې داسې. تاسو په دې پوه شوئ؟ نو دا د تیمم دا لومبې فرض شو. نو 2 فرضونه وشو. اوس 3 پاتې دی. یو ضرب وشو که نه، خو دا یاد ساتئ چې په دې یو ضرب باندې به دواړه دغه نه کوئ، یعنې مخ او لاس به په یو ضرب نه کوئ، بلکې د مخ دپاره به جدا ضرب کې او د لاسونو دپاره به جدا ضرب وخې. نو اوس دویم ضرب ته ګوره داسې دې ووخو، مخ مسه وشو که نه، اوس به د لاسونو مسه کوو. داسې به کې داسې به وراشي. نو اوس خو دا طرف پاتې دی، هغه یو طرف وشو که نه، نو بیا به داسې کې بیا به داسې لاړ شي. نو دا یو لاسو د دې مسه وشوله، صحیح شوه. خو هم دغه ضرب باندې به ځکه په دغه دویم ضرب باندې به 2 لاسونه کې، بلکې د یو لاس دپاره جدا او بل لاس دپاره به جدا ضرب نه کې، هم په دغه ضرب د دا لاس وکړو که نه، هم دغه ضرب باندې به دا لاس هم وکړي. داسې به راشي داسې، بیا به داسې کې. بس دا د ستا چې دی د تیمم طریقه ده. دا ستا څه د تیمم طریقه ده. نو په جنازه کې چې دی په تیمم کې څو فرض دي؟ 3. یو نیت 2 ضربونه، یو ضرب د مخ د مسې دپاره او دویم ضرب د لاسونو د مسې دپاره. او د تیمم نیت څنګه دی چې نیت کومه د پاکۍ چې پاکي شي په ما پورې او نه پاکي شي زما لرې. بس دغه د تیمم ټوله طریقه وه چې دا انشاءالله دا فرایض به یاد ساتل پکار وي.